نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلم شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت راشي نو ورځ به د جمعې وي. د جمعې پر ورځ باندې به الله رب العالمین د قیامت راولي او د سحر مانځنه پس به د قیامت راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي نو دا چرند او پرند دا په دومره جر او hebat کې وي چې دوی دا وایي چې یار د قیامت ورځ ده دونه سخته یار په دوی باندې راغلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت غټ نښې راشي او د قیامت ټولې نښې ظاهر شي نو الله رب العالمین به شپې پر ورځ باندې اسرافیل علیه السلام ته وایي چې شپېلې ووهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کله نه الله رب العالمین اسرافیل علیه السلام پیدا کړی دی نو اسرافیل علیه السلام شپېلې دقسې پر خوله کې نیولې ده او د غوږونه الله رب العالمین طرف ته متوجه کړي چې الله رب العالمین به ماته اوس حکم کوي چې شپېلې ووهه، اوس به حکم کوي چې ماته شپېلې ووهه. نو کله چې الله رب العالمین حکم وکړي اسرافیل علیه السلام ته د شپېلې ووهه نو دوی به شپېلې ووهي. چې د شپېلې ووهي نو د شپېلې د اواز په مزه زیاتېږي خلک په منډې وهي او خلک په یو hebat کې وي دا خلک څوک په یو ځای کې ورننو څوک په بل ځای کې یو بل ته مور ته به د زوی پته نه وي، زوی ته به د مور پته نه وي، خاوند ته به د ښځې پته نه وي، ښځې ته به د خاوند پته نه وي. ټول خلک په یو hebat کې یو منډې به وهي او دا شپېلې د اواز به ورو تیزېږي. په دې دوران کې به د غرونو چې کوم دي دا به داسې ریزه شي، دا به پر ځمکه باندې ودرېږي. سمندرونه د اوبه چې څونه دي دا به په اور باندې تبدیل شي او دا ځمکه به دقسې رپي. په قرآن شریف کې الله رب العالمین فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. دا انسان به وایي چې په دې ځمکه باندې څه چل شوي دا ځمکه به دقسې کېږي، دا غرونه به والوځي او دا سمندرونه چې کوم دي دا به ټول د اور نه ډک شي او دا آبادۍ چې کوم دي دا به ټول راغورځېږي، دا ځمکه به مکمل اواره شي او دا اواز چې کله تېز شي نو دا ټول انسانان به په خپل ځایونو باندې راپرېوځي، د ټولو نه به ساه وځي، دا ټول کائنات دا ټول مخلوق دا به ټول مړه شي. حتی تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه فرشته چې کوم اسرافیل علیه السلام د هغه شپېلې وهي دا هغې نه به الله رب العالمین ساه واخلي، ټولې دنیا به دغه شانتې مړه پرته وي. بیا به الله رب العالمین په ډېره غوسه کې اواز وکړي چې لمن الملک اليوم چې د نن ورځې بادشاه څوک دی. بیا به الله اواز وکړي څوک په اواز نشي ورکولی ټول به مړه پراته وي. بیا به الله اواز وکړي په خپله چې لمن الملک اليوم لله الواحد القهار چې د نن ورځې بادشاه الله دی چې ډېر زیات په قهر او په غوسه کې دی. بیا به الله رب العالمین اسرافیل علیه السلام راپاسي هغه ته به وایي چې دوباره شپېلې ووهه. نو چې کله هغه دوباره شپېلې ووهي نو د ټولو نه اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قبر مبارک نه راپاسي او بیا به ټول انسانان راپاسي. په قرآن شریف کې الله رب العالمین فرمایي یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. دا خلک به د قبرونو داسې راپاسي لکه د مولخان چې څنګه ټوپونه وهي دغه شانتې به دا خلک د قبرونو راپاسي، ټوپونه به ورته د محشر میدان ته رواني. رسول الله مبارک فرمایي څوک په خپله خپو باندې را رواني د محشر میدان ته، څوک په سورلو باندې را رواني، د چا به خپې وي د چا به لاسونه ني، د چا به لاسونه وي د چا به خپې ني، د چا به خپې لاسونه دواړه ني، هغه پر خېټه باندې را رواني. او رسول الله مبارک فرمایي بعضې خلک په داسې چې هغوی په د خپلو مخونو باندې را رواني. صحابو ته فرمایي د الله رسول په خپلو مخونو باندې به خلک څنګه ګرځي؟ ورته وایي کوم ذات کوم رب کوم خالق چې ستا په خپو کې د تلو طاقت اچولی شي هغه ذات هغه رب د ستا په دې مخ کې هم د تلو طاقت اچولی شي. الله رب العالمین دا ټول د محشر میدان ته راټول کړي. رسول الله مبارک فرمایي خلک په ډېر زیات تږي وي، ډېر زیات تندې به خلک والي. په دې کې به څو کلونه تېر شي دا خلک په خپل منځ کې مشورو کې چېرې چاله ورشي چې الله رب العالمین حساب کتاب شروع کړي. دا خلک په مشورو کې چې آدم علیه السلام له ورځو دوی به آدم علیه السلام له ورشي هغه ته به ووایي چې دا الله پیغمبره زموږ الله رب العالمین ته سوال وکړه چې الله رب العالمین د حساب کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به ورته ووایي چې نه ما یو غلطي کړې ده، هغه غلطي دا چې الله رب العالمین زه چې د کوم اونې نه منې کړم په جنت کې ما د هغې اونې نه خوراک کړی د هغې د وجې الله رب العالمین زه دنیا ته رالېږلی ما، حالانکې د هغې اونې د وجې د هغه خوراک د وجې ما 300 کاله الله رب العالمین ته جړا کړې ده او 300 کاله مې الله رب العالمین ته جړلي دي، حالانکې الله رب العالمین زما توبه هم قبوله کړې وه، زما توبه 300 کاله بس قبوله کړې وه، خو زه نشم ورتلی. الله رب العالمین ډېر زیات غوسه کړي. زه الله رب العالمین ته دا سوال نشم کولی چې حساب کتاب شروع کړه. تاسو لږ سوچ وکړئ د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې 300 کاله آدم علیه السلام په خپلې غلطۍ باندې الله رب العالمین ته جړلي دي. الله رب العالمین ولا توبه هم معاف کړې ده او الله رب العالمین په حلم دی، خو لیکن بیا دونه جره ده چې الله رب العالمین نشي ورته الله رب العالمین ته دا سوال نشي کولی چې حساب کتاب شروع کړه. نن سبا زما او د ستاسو څونه ګناهونه دي، دا ګناهونه د وجې موږ ته نن جوړلي شو او هلته د پیغمبرانو زموږ د نیکه د آدم علیه السلام دا حال دی چې د یوې غلطۍ د وجې الله رب العالمین ته 300 کاله جړلي دي. حتی تر دې کتابونو لیکلي چې 300 کاله آدم علیه السلام پر اسمان ته هم نه دي کتلي. بیا به آدم علیه السلام خلکو ته ووایي چې تاسو داسې چل وکړئ چې حضرت نوح علیه السلام ته لاړ شئ، ځکه چې د دنیا د دویمه شروع چې کوم ده هغه ته آدم ثاني هم ویل کېږي، ځکه چې د دنیا دویمه شروع ده هغه نه شوې، تاسو هغه له لاړ شئ چې هغه الله رب العالمین ته سوال وکړي حساب کتاب شروع شي. نو خلک نوح علیه السلام له راشي هغه به وایي چې زه هم نشم کولی. بیا به وایي چې تاسو ابراهیم علیه السلام له لاړ شئ، ابراهیم علیه السلام ته به هم خلک لاړ شي هغه ته به وایي هغه به وایي چې زه هم نشم کولی. بیا به وایي چې رسول الله مبارک له لاړ شي.
نو چې کله دا خلک رسول الله مبارک لاړ شي د الله رسول ته ووایي چې یا الله خلک ډېر زیات په مشکلات کې دي، تندې په مخه کړي دي، لوږې په مخه کړي دي. الله رسوله ته داسې چل وکړه چې الله رب العالمین ته سوال وکړه چې الله رب العالمین حساب کتاب شروع کړي. نو رسول الله مبارک په سجده پروت یوه هفته د دنیا تر اوسه په حساب سره یوه هفته به رسول الله مبارک سجده وکړي. وی الله رب العالمین ورته چې ای زما محبوبه، ای زما حبیبه، سر روچت چل سري. رسول الله مبارک په سجدې نه سر روچت کړي. وی الله رب العالمین ته وویل چې یا الله مخلوق ډېر زیات تنګ دي، حساب کتاب شروع کړه. وی الله رب العالمین ورته چې صحیح ده، حساب کتاب له خلک رامخکې کوه. مبارک فرمایي هر انسان به په خپل هیبت کې وي، او رسول الله مبارک فرمایي د محشر په میدان کې به دا خلک بغیر د جامو ولاړ پر پڼ به ولاړ الله رب العالمین ته مخامخ. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي رسول الله مبارک ته وفرمایي چې د الله رسوله دا خلک پر پڼ ولاړ یو بل ته به ګوري نه. رسول الله مبارک ته وفرمایي چې عائشه هر یو انسان به په خپل غم کې او په خپل تکلیف کې او په خپل مصیبت او ګناهونو کې به دومره ورډوب وي، دومره پریشانه وي چې هر انسان ته به دا پته نه لګي چې ما سره خوا کې څوک شته او څوک نشته، دونه به زیات دی پر خپل غم او په خپل ګناهونو کې ډوب وي. بیا به الله رب العالمین وفرمایي چې حساب کتاب ته خلک رامخکې کوه. رسول الله مبارک فرمایي زه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لاس نه ونیسم ورمخکې به یې کومه. چې الله رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګوري، وی الله رب العالمین غصه به سړه شي. وی الله رب العالمین به په دغه ورځ باندې یو عامه تجلی خپله کړي، یو خاصه. وی دا خاصه تجلی به الله رب العالمین په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې کوي. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي چې زه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي چې په تار السلام ای د رسول الله مبارک د غار ملګری یم، عزت به حساب به کتاب جنت ته ځه. بیا رسول الله مبارک فرمایي ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به حساب کتاب ته رامخکې کړم. وی الله رب العالمین په هغه باندې سلام واچوي، هغه ته وایي چې عمر په تار سلامت کوي کوم جنت ته ځه. دغه څرنګه به بیا دا حساب کتاب دا سلسله شروع شي. کوم امت سره چې د حساب کتاب دا سلسله شروع کېږي د هغه امت پیغمبر به الله رب العالمین د میزان کلي سره ودرولي او هغه امت سره به الله رب العالمین حساب کتاب کوي. زمرونو دا د قیامت یو څو جلکې وي رحولناکې چې الله رب العالمین په قرآن کې هم د دې تذکره کړې ده، په کتابونو کې رسول الله مبارک هم د احادیثو په شکل کې کړې ده، او دغسې نور هم تاریخي کتابونو کې د قرآن تذکره راغلې ده. الله رب العالمین د موږ او تاسو د قیامت د هغه سختې ورځې د سختۍ نه وساتي، او الله رب العالمین د موږ او تاسو د ګناهونو نه وساتي.